عزتمنو مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت مدینه نه پس د سرایا او د غزوات او تذکره شروع شي وو. وړومبه عظیم جنگ چې د اسلام او د کفر په منځ کې شوه دی هغه جنگ بدر دی، غزوه بدر. قرآن کریم کې الله جل جلاله دې ورځې ته د دې جنگ ورځې ته یوم الفرقان ویلي، او فرقان دا صيغه د مبالغه ده او معنا فرق کوونکی، یعنی دا هغه ورځ ده چې دې ورځې سره الله جل جلاله د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړي، چې دا حق دی او د الله خوښ دی او دا باطل دی او د الله نه دی خوښ. الله جل جلاله په دې ورځ د حق او د اهل حق نصرت او مدد وکړي، او اهل باطل او باطل سره د کثرته الله جل جلاله هغه مغلوب کړ او هغه شکست هغه ته ورکړ. نو دې جنتا چې په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس شریک، او د جنگ چې څومره امور په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حل کول او دا کول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې جنگ کې 314 او بعضی قولونه د 314 او 315 هم راځي. دا صحابه بس. دا جنگ په رمضان کې شوه دی، د رمضان په میاشت کې، او دا سن 2 هجری و. نن سبا 1440 هجری چلیږي. نو صدپاس اسوار لسو کالو شو، او دا په 2 هجری کې شوه دی، یعنی 1438 کال د دې جنگ شو. د رمضان میاشت و، 2 هجری و، او اولسم تاریخ د رمضان یعنی اولسم روزه و. او د رمضان میاشت دا میاشت هم د فرقان میاشت، یعنی د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. څوک د الله بندگان دي او څوک د شیطان بندگان دي. د رمضان میاشت په دې کې فرق. کوم کس چې د الله جل جلاله بندي، نو د رمضان مبارک میاشت چې پاغي کې اهم عبادت ته او د دین اسلام رکن دی او ستند روزه دا ادا کی. نو چې کوم د الله بندي نو دې په ګرمۍ نه دی، دې په لوګ او تند نه دی ایثار، او دې ورسته نه ګوري چې لوی ورځ ده د خپل رب العالمین او د خالق او مالک د بار روزه نیسی. د سبا راحتونه واخله تر غروب شمس نور پریوتو پورې دې خوراک کاک او جائز حاجات د خپل بیبي سره دا غینه د امساک په روزي. او چې کوم کس هغه په خپل خېټه باندې مغلوب وي او د الله جل جلاله بندګۍ کې سست وي یا د الله بندنی، نو دغه ورځ هغه روزه نشي نیوي. نو الله جل جلاله فرق کوي چې دا حزب الرحمن دي زما بندگان دي، او دا نور حزب الشیطان د شیطان ډله ده او دا زما بندگان نه دي. نو د رمضان مبارک میاشت کې د روزې غنی عظیم ترین عبادت دا هم د حق او د اهل حق او د باطل او د اهل باطل او د اهل الله او اهل الشیطان ترمنځ فرق کوونکی ده. بیا په دې میاشت کې قرآن کریم چې دا الله جل جلاله کلام دی دا نازل شوی دی، او د قرآن کریم نزول په 2 حیثیت سره دی د رمضان په میاشت کې.
یو چې الله جل جلاله د خپل کلام د لوح محفوظ نه سماء دنیاوی آسمان ته نازل کو نو دا ټول یک مشت په یو ځل باندې او دام په رمضان کې شوی او بیا چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصا سورة او یاس آیات او بیلی حصی نازل شوی دي نو د دې ابتدا هم په رمضان کې شوی دی او درویش کاله مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې طویل او اوږده موده کې قران کریم نازل شوی دی ابتدای په رمضان کې شوی د غار حرا تاسو ته پته ده لومبي آیات چې الله جل جلاله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړیو اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دې پورې دا پوره صورت نه او د دې تذکرہ مخکې شوی دغه سیرت بسلسله کې قرآن کریم هم چې هغه فرقان دی فرقان حمید وته قرآن پاک کې الله پاک خپل فرمایي او دا قرآن کریم دا د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي څوک چې د قرآن کریم د آیاتو د قرآن کریم د عقیده د قرآن کریم د احکام د قرآن کریم د معاشرت او د قرآن کریم د اخلاق او د قرآن کریم د معاملات د لاندې وخت ری نو دا اهل حق دي او دا د الله بندگان دي اهل القرآن دي او چې څوک د قرآن کریم د آیاتو خلاف د قرآن کریم د عقیده خلاف د قرآن کریم د احکام خلاف دا غي تعلق د عبادت سره او کدا غي تعلق د معاملات سره او کدا غي تعلق د معاشرت سره او د قرآن کریم د ایمانی صفات او اخلاق او خلاف وخت ری او ژوند تیری د دنیا نو دا د الله بنده نه دی د قرآن کریم مطابق ژوند نه تیری دا قرآن په دې ډول کې فرق کراو کوټه بیلې نو قرآن کریم ته هم الله جل جلاله فرقان حمید ویلی او په دغه میاش کې په روزه کې الله جل جلاله قرآن پاک نازل کړی نو دا فرقان حمید او روزه په خپل د باطل او د حق او د نیکانو او د بدانو په منځ کې فرق کوونکی او جنگ بدر دا یوم الفرقان چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی دا عظیم الشان جنگ دی ډیر رستو بیا ډیر تعداد په جنگونو کې په لکونو افراد وو لیکن لومبه بنیاد چې د حق او د باطل په منځ کې د فرق او د حق د غلبې پریوته دی هغه د جنگ بدر نه پریوته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الله جل جلاله یقینا ستاسو مدد کړو د بدر په موقع او ستاسو تعداد ډیر کم اذله اقل او قلیل یې نه فرمایل تعداد چې لږ ویغه ته قلیل وي او اقل اذله یې فرمایل په دې کې وسیع معنا ده د دې چې شمیر کم وي دیتم اذله وي چې وسله وسره کمي دیتم اذله وي او چې سورلې وسرني دیتم اذله وي او چې د معاش سامان ني د خوراک سکاک دیتم اذله وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو نو دغه وخت د الله د نعمتونو داسې پریوانی نه ولکه څنګه چې په مونږ نن سبا په مونږ باندې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې و په میاشتو اور نه بلیدو نو چا تاسو کده ام المؤمنین حضرت عائشہ بیبی نه چې تاسو به خوراک سکولو وته یو فرمایل ما هي الا الاسودان دغه د وسیزونو الماء والتمر او بوي او کجوري وي کجوري به خورش چې هغه سمر لاس تراله او بس وبو بس کله کې دی بدی باندې گزاره کړه نو هر اعتبار سره صحابه کرام کمزوري او نن سبا چاته د شکست ورکولو چې کوم غټ فن دی چل دی او ګور دی هغه ده چې په دشمن باندې شاته سپلای بندک او خوراک سکاک په باندې بند وسله په باندې بند ک باس په ژوندو کې باغی مړی کار نشي کول چې کله وسره دا غم شي چې خوراک مونږ پس نه را رسي رسد نشته او وسله نشته د نبی جنگي دي نشي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دغه حالت، لیکن هغه سره چې کوم دغه وخت کې قوت او طاقت وو، هغه توکل علی الله او ایمان بالله، په الله جل جلاله باندې ایمان چې زمونږ رب خالق او مالک مدد کوونکی ذات شتا، او په هغه باندې توکل او اعتماد او باور. نن سبا د مسلمان هم په اسباب باندې اعتماد دی. اسباب مسلمان د پاره الله جل جلاله په دنیا کې پیدا کړی دي. دا جوړې جامې، دا روپۍ پیسې، دا پراپرټي او جیداد، دا مال او دولت، دا دکان او تجارت، دا کارخانه او فیکټری، دا هر څه د مؤمن د پاره ولی د کافر د پاره بیا دي. لیکن مؤمن په دې باندې اعتماد نه لري، په دې باندې باور نه کوي. دا غ توکل هغه په الله جل جلاله باندې، دا غ یقین خدای چې زما مخه ته خوراک سکاک پروت وي او الله جل جلاله نه غواړي، نو دا خوراک او سکاک زما خېټه ته نشي تللی، او چې زما سره هیڅ شی نه وي والله جل جلاله زما مرګ نه غواړي، ما ته به الله جل جلاله راکړي. نو بهر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سرپرستی کې د غي په امارت کې د جنگ رومبه جنگ بدر دین مخکې واړه غزوات تاسو ته تیر شو. هغه شی ولې کې رومبه عظیم جنگ چې پاغه کې ایمان والو کافرو ته شکست ورکړو، عظیم شکست ورکړو، او هغه داسې سپېړه و چې تر اوسه پورې تاریخ هغه جنگ یاد ساتي. هغه جنگ بدر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته مخکې د یو غزوې تذکره ذکر شوی و، غزوه العشیره. هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کومې قافلې مخې ته وته، دا د ابو سفیان قافله و، او دا د مکه مکرمه نه تل په طرف د شام تجارتی قافله و. او په دې کې د مکه د خلکو چې چا سره څومره سرمایه و لګ او ډیره، هغه ټول ابو سفیان ته ورکړي و چې زمونږ د پاره په دې باندې حال تواله او دلته خرڅ کړه. هغه به داسې کول. نو دا غټه قافله و چې شام ته روانه و تجارتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخنیوي وکړ، لیکن دا تیر شي و دغه تذکرہ 13 جمعه کې شي و. اوس دغه قافله د شام نه بیا چې رزي تیر شون بیا واپس را روانه، او دغه وخت کې دای سره ساز او سامان ډیر زیات، او ظاهر د تجارت کړه دلته نه چې سړی و غیال ته خرڅ کړه. په شام کې ډیر سيزونو مصنوعات به دا غزي، په مدینه منوره کې مکه مکرمه کې هغه وخت کارخانه نه و، فیکټری نه و، او سيزونه جوړېدل نه، دلته د بهر نه بار سره راتل، تر دې چې کپړم نه جوړېده. کپړه بیا د شام نه راتل یا د یمن نه. نو دا تجارتی مال سره دا ډکه قافله را روانه، او په دې کې تقریبا د مکې د خلکو نارینه او زنانو د ټولو سرمایه لګېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رمضان په ابتدا کې د وحی په ذریعہ اطلاع وشو، او وحی په پیغمبر راضی په بل چا باندې نه چې دا قافله واپس را روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې زئی چې دې قافلې ته مخو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام روان شو. خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې د جنگ نو ویلي، بلکې د تجارتی قافلې د مخنیوي په باره کې ویل. نو په دې کې ډیر کسان ایثار شول په مدینه کې، او څه کسان روان شول چې کوم روان شول دا غي تعداد تقریبا 314. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه بهر ووت. بعضی کسان په دې کې نو تلی، هغه یې ارستو ارمان کولو چې افسوس مونږ په دغه جنگ کې وې، او تلی د دې وجنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام اعلان نو کړي، لکه څنګه چې د تبوک په موقع باندې عام اعلان کړو. قران کریم کې د تبوک تذکرہ راځي، په دې کې دا اعلان نو شوی نه د جنگ په اراده وته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دې کې وته نو تعداد د مسلمانانو دومره چې څومره ما بیان کو 313، او په دې کې اسونه 2 صرف. او اسنن سبا دا څه شی دی چې تر اوسه پورې بلکې تر قیامت پورې په جنگ کې اس استعمالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه. الله جل جلاله په اسونو په تندو کې خیر اچولې کړي د تر قیامت پورې، او هغه فوج
ډیر انتهایی کمزور فوجي چې هغه سره خو اسونه ني په هر ځای کې په هر ملک کې چې نن سبا ټیکنالوژي ډیره په زور کې ده وسلې هر قسم شته لیکن هر فوج سره اسونه شته او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماغه حدیث مبارک دی او کافرم ته فی داخلي مسلمانان نو دا تر قیامت پورې الله جل جلاله په دې کې چې کوم خیر د اسپتن دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا سه حیوان دی چې د جنگ په موقع باندې صرف دې جنگي دي شي بلیونه نو په دې لخر کې صرف دعا سنو یو د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه سره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی د پھوپی زاد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور بیبي صفیه د مور په بقی کې دغه قبر د جنت البقیع مقبره کې د مدینه منورې دویم اسد مقداد ابن اسود او مقداد ابن عمر سره دا صرف دعا سنو او یا اوخانو او تعداد 313 نو ډیر پیاده روان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم وکړو په یو اوخ باندې درې کسان تقسیم شو او دا غي مطلب داو چې نمبر په نمبر په دې باندې سوريږي یعنی اول به یو کسور شي دوه بخت رواني بیا بل دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا غي اخلاق داو عادت کریمه داو چې ځان به د صحابونا ممتاز نه ګڼلو په داسې موقع باندې سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر دی لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره په خپل اوخ د پاسه دوه کسان نور ځان سره شریک کړ یو حضرت علی کرم الله وجهه او یو ابو لبابه رضی الله عنه مشهور صحابی دی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله کوزیدو خپل نمبر به تیر کو نو د دواړو بوتوي حضرت علی رضی الله عنه ابو لبابه رضی الله عنه چې یا رسول الله مونږ په دزو زمون په نمبر کې هم تاسو ناس تو صحیح په اوخ د پاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته فرمایل هغه باره کې تاسو سوچ وکړئ نن سبا هر یو کس د خوراک په میدان کې د ناستی په ځای کې د سملاستو په ځای کې نیک تقوادار ذاکرین مصلین نفل کوونکی چې کله موقع راشي داسې چې ګڼ کسان دي د ناستي ځای نشته نو هر یو نر هغه دی چې څوک ځان ته ځای ونیسي او د خوراک په ځای کې دسترخوان ته څوک مخکې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دی ته ورکو چې نه خو تاسو زمانه زیات طاقتور یې چې تاسو کې قوت زیات ته تاسو تلې شي پیاده او ځنه شپله او نزه تاسو په مقابله کې د الله د اجر او ثواب نه زیات مستغنیم یعنی زما د الله پاک اجر او ثواب ته ضرورت ده او چې څنګه تاسو دا ثواب ګټل غواړئ په پیادت لو کې نه داسې زم ګټل غواړم او ظاهر ده چې انسان څومره په داسې موقع باندې مشقت تیر کړي نو دومره اجر ډیر زیات دی اجر په قدر د مشقت چې څومره انسان په ځان باندې تکلیف تیر کړي په داسې موقع کې پاغي کې اجر او ثواب ډیر زیات د شپې پاسېدل تهجد ته قیام الليل ته اجر ولې ډیر دی الله جل جلاله د بنده هر سوال دې ټیم کې ولې قبلې ځکه چې شپه ده د آرام وخت دی د خوب وخت دی خلق په خوب ودري په ګرمۍ کې شپې لنډي د خوب نه پاسېدل نه غواړي په یخنۍ کې شپې وګدي لیکن ګرمه بستر دا غینه پاسېدل ډیر زیات مشکل وي او چې یو کس په دې وخت کې پاسي او دسو کې الله جل جلاله ته ودرېږي د الله نه غواړي او او جاړي د سترګونو یو ساس کې توي شنو الله جل شانه ته ډیر زیات ګران دی اللہ جل شانہ دے ڈیم کی فرمائی حل من سائل فاعطی کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں دے دوں حل من داعٍ فاجیب له کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں حل من مستغفر فاغفر له کیا کوئی گناہ بخشوانے والا ہے کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں سوچتا دے چې مانه بخنه غواړي الله جل شانه د طرف نه دا اعلان کیږي خوش قسمت هغه کسانی چې څوک دغه وخت کې ویښ پاتې شي او الله جل جلاله نه مغفرت غواړي استغفار قران کریم کې الله پاک فرمایي
मुस्तगफिरीन बिलअस्हार, ये लोग सहरी के वक्त अल्लाह जल्ल शानहू से मग़फ़िरत तलब करने वाले। नो अल अज्र बिक़द्र अल मशक्क़ा, अज्र व सवाब च सुमर सड़ी मशक्क़त तीर की पर इबादातों के द नेकी पर आमालों के दुमरवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तो फरमाए कि न तासु ज़माना ज़्यादा ताकतवर ये और न ज़तासु न ज़्यादा बेपरवाह द अल्लाह द अजर न, बल्कि ज़मा द अल्लाह जल्ल जलालुहु अजर और सवाब त ज़रूरत थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत व ताकत सुमरो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिम ख़ास फरमाई। लस काला हज़रत अनस से खिदमत करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के और टोल ज्वंद मदीनी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस काला दे चसंग लाड़ो मुबारक नो खपली मोर बीबी उम्म सुलैम हज़रत अनस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावस्तु ददु उमर लस कालो बेचे या रसूलल्लाह दगा अनस जमा वरकोटे बचे दे और दे खपल खिदमत दबारा कबूल कर दे वस्ता खिदमत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ढेर खुशाल शो दन्ना द बाहर खिदमत अवल वड़ू के बेच द पर्दे अहकाम नाजिल शुल न आखिर के ददू उमर बिया शल काल दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के दो न बिया बकूर तनतलो द पर्दे अहकाम नाजिल शु दगा हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द क़ुव्वत मुबारक कुन्ना नतहद्दस अन्नहु उअतिय क़ुव्वत 40 और फ़ी रिवायतिन 40 मिन रिजाल अहलिल जन्नह। हम आपस में ये गुफ्तगू किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नतियों की ताकत दी गई। मंगो पखपलो के दा खबरी कोले बहस बम कोलो च पैगंबर अलैहिस्सलाम ताकत दुमर दे लका सुमर च द सलवेख्त जन्नतियान और द यो जन्नती ताकत ब द सलो कसान उमरी द दुनिया। अल्लाह जल्ल जलालुहु दी मुंग जन्नत तबूजी अब अल्लाह पाक द आगा आमाल व तौफीक रा किसी अगा जन्नती आमाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च वतदावी पदगा तरतीब बाने तलल मख के यो सो मिले च द मदीने मनवरे न लाड़ल न वाड़म आशुमान रागलू द सहाबो औलादो औ अरबो अगई मंगम जंग तजू पहाड़ मौका अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई ज़द्वज़ल पर जंग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस करें और पदरेम ज़ले बिया कबूल को प बदर के वापस को देवेश या रसूलुल्लाह ज़ जंग तजम वे तो उड़ू के वापस प खुद की ब्यारा लो बेच या रसूलुल्लाह प कतार करा रवानो नवतवे तो वापस उड़ू के ब्या प खंदक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दन तपोज़ को जिस्ता उमर सुमर दे वे 15 पिंजल काल उमर में दे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो इजाज़त वर कुछ ठीक हज़रात अहले इल्म वही चे कईयो कस द पिंजल कालो नमख की यो अलग बालिग शी द बुलूग आसार पद के नुमाया शिखकार शी न बालिग दे और क द बुलूग नूर आसार नीनो जिकल द दो उमर पिंजल काल शी नो दे बालिग दे उस पद बाने मुस फ़र्ज दे रोजा पे फ़र्ज दा चे सुमर अहकाम पयोबल सड़ी बाने मुसलमान बाने फ़र्ज दी अगबद बाने फ़र्ज दी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाड़ और किशरानी वापस कर ब्या मकाम रोहात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसीदु चिनन सबा किलोमीटर पर हिसाब सरा तकरीबन द मदीनी मनवरी न द बदर पलार बाने दा मकाम राजी 80 किलोमीटर दे लोई मैदान दे और दा ढेर मुबारक मैदान दे रोहा दल तक अवया कसान पदीजे के अवयाओ पैगम्बरानो मुजुन कड़ी दी पदीजे के दल तक उसम यो कुए दे अगर कुए जारी दे खश्त मज़ेदार उबई दी दस्कल वगैरह सर यो जुमात थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजे के दा कुमजे ची जुमात थे न दीजे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हज पर सफ़र की मुस्कड़ दे रोहात च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रसीदो न अबू लुबाबा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर उख बाने द्रेम कसो अगे मदीनी मुनव्वरे तो वापस को चितलाड़ शो द मदीनी मुनव्वरीन निगरानी अगते अवालक लदीजना मख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवान मख की मकाम राजी द बरदरना और द रोहा पमंस के सफ़रान मीज़े दे आलते च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसीदु
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته داسې محسوس شو چې مونږ دغه وخت کې چې کوم دینو د یو قافلې په ځای د دوو کې د یو سره مخامخ کېدل یا عیر سره او یا نفیر سره، یعنی چې کومه قافله تجارتي د شام نه را روانه وه کاغه خطا شي نو زمونږ به جنگ راځي د کافرو سره. او د هغې وجه دا وه چې کله دا قافله د شام نه واپس راتله د قریشو د مشرکینو تجارتي قافله او مدینه منورې نه څه مسافت کې و، نو ابو سفیان جاسوس گیر چاپیر واستو چې تاسو وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تجسس کولو چې د ده څه ارادې دي، زموږ مخې ته خو څوک نه راځي ځکه چې دې نه مخکې واقعات شوي مسلمانان به مخې ته راوتل. نو هغه کسان جاسوس رالو ابو سفیان ته یې وویل چې هغه مشر د قافلې د کفارو د مشرکینو، دغه ابو سفیان په فتح مکه کې مسلمان شوی دی، دې ټیم کې لا مسلمان شوی نو په حالت د شرک کې وته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو چې محمد اراده لري او تاسو ته مخه ته روزي او لخر تیاری. ابو سفیان ته پته ولګیدا، ابو سفیان ډیر په احتیاط باندې داسې لارو باندې تګ اختیار کو چې په هغې لاره باندې عام قافلې نه تلې او فورن یو کس واستولو مکې ته په تیز اس باندې زمزم غفاری دا هغه نوم دی، هغه یې واستولو، هغه ته یې وویل چې دوکه لاړ شه او اعلان وکړه په مکه کې چې فورا د خپلې قافلې تجارتي مدد ته راوځئ او مسلمانان پې باندې حمله کوي. دغه کس یې په منډه واستو، د هلته اعلان وکړو. د هلته نه ابو جهل یو لوی لښکر تیار کړو تقریبا 100 کسانو باندې مشتمل د خپلې قافلې لپاره. ابو سفیان چې کله مدینه منورې ته نږدې شو نو بدر په غاړه باندې لاړ، نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 2 صحابه د جاسوسۍ دپاره استولي. هغه 2 صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راړه مکې ته تللي چې کفار قریش یو عظیم لښکر را روان کړی دی، یا رسول الله جنگ ته را روان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښ چې دا جنگ جوړېدو والا دی. قرآن کریم کې ورته الله جل شانه فرمایي چې تاسو ته به الله پاک یو قافله درکوي، یا عیر یا نفیر، یا هغه جنگ ته چې راوتي دی او یا تجارتي قافله. او تاسو خو خوښه دا ده چې تاسو ته ساز و سامان میلاو شي، لیکن الله پاک دا غواړي چې حق په باطل باندې غالب کړي. ابو سفیان سمندر غاړې ته لاړو، یعنی داسې لارې اختیار کړه چې په هغه لاره باندې عام چال له قافلو نه کېدو او بچ د مسلمانانو د لښکر نه ووت. نو د بیا کسان واستول ابو جهل ته. ابو جهل د کافرو د لښکر امیرو او ورته یې وویل چې مونږه ډېر په حفاظت سره د مسلمانانو نه راووتو او مونږ ته مسلمانان مخې ته رانلل، مونږ بچ شو، تاسو ټول واپس شئ، جنگ ته ضرورت نشته. نو ابو جهل هغه وویل چې نه مونږ به ځو. کافرانو ډېرو دا وی چې مونږ نه ځو، ځکه چې ابو جهل کله تیاری کولو نو دغه وخت کې داغه د تیاری نه مخکې او د دې خبر تلو نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترور د عاتکه بنت عبد المطلب، د عبد المطلب صاحب د پیغمبر علیه السلام د نیکه لور ده او د پلار خور د عاتکه بنت عبد المطلب. دی خوب ولیدو، خوب ویني چې یو سړی دی هغه په اوښ باندې سور رالو او چې کوم ځای خوړ دی مینا طرف ته په دې ځای کې اوښ کېنولو، اعلان کوي مکې طرف ته خوله ده چې ای خلکو په 3 ورځو کې دنه تاسو خپل مقتل ته د قتل ځای ته وځئ. بیا رالو دا سړی حرم ته خوب ویني، بیا دا سړی حرم ته رالو او خانه کعبې سره دا اعلان وکړو او بیا جبل ابي قبیس ته وختو. نن سبا جبل ابي قبیس خانه کعبې سره متصل دی، په هغې باندې فهد پیلس جوړ شوی دی صفا غر طرف ته، دا جبل ابي قبیس دی. یو زمانه کې په دې باندې آبادي و، نن سبا په فهد پیلس جوړ شوی. دې باندې هغه سړی ودرېدو، اعلان یې وکړو او یو کاڼی د بر نه راورغړولو او هغه کاڼی چې ښکته رالو نو هغه مات شو، د هغې ډکرې په هر یو کور کې د مکې پرېوتې.
هر یو کور کې. د دې دا مطلب چې دا خطر ده. نو دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اترو چې سحر پاسې د خپل ورور روغستو حضرت عباس رضی الله عنه. نو عباس صاحب ته وایي چې ورور ما خو خوب لیدلی او ستا د قوم د پاره په دې خوب کې ډېره غټه خطره ده او ما دا خوب لیدلی او دا خطرناک اعلان دی چې په خوب کې ما ته واورېدی شو او دا کاڼي چې هر کور ته پریوتې دي نه معلومیږي چې یو غټ مصیبت په دې قوم باندې را روان دی. خدا خبره چاته کومه. نو حضرت عباس صاحب د ولید ابن عتبہ د عتبہ کافر سردار زوی ولید هغه ته یو کاغی دوست یار یو هغه ته یو او هغه ته دا وی چې چاته دا خبره کومه. هغه ولید خپل پلار ته او عتبہ ته ځکه چې هغه سردار د مکی چې هغه ته خبره ورسېده نو په ټوله مکه کې خبره مشهور شو. ابو جهل ته ورسېد. ابو جهل ته چې ورسېد نو ابو جهل خانه کعبه سره ناسته او خلق کافر ته نګیر چا پیرتاو دی. په دې کې عباس سیبرالو د پیغمبر علیه السلام تر د په ابتدا کې مدینه منورې ته د مهاجرینو سره نوتلی. نو چې رالو نو ابو جهل دته وی عباس سیب ته چې مخکې خستا د خاندان نارینو د پیغمبري دعوی کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو خدا الله رښتینی پیغمبرو دې دا خبره په دې انداز کوي چې مخکې خو صرف سړو د پیغمبري دعوی درکې کولې نن سبا خو درکې خزم د پیغمبري دعوی شروع کی. عباس سے بتوي چې څنګه وای ما ته خبر را رسیدلې ده چې ستا خور خوب لیدلې ده او خوب داسې لیدلې ده. دا وایي چې په ما باندې د اسمان نه وحی راځي نو خو خوب خوري او سړی لیدې شي. خدا خبر دغه سه په خندا کې لاړک چې څنګه دا خبره کول نو په دې کې هغه کس چې ابو سفیان راستول او زمزم غفاری هغه ورسېدو چې چاته ویلو چې لاړ شمکې ته او مکی خلکو ته وایا چې خپل قافله بچ کی. د چرانو نو د خپل گریوان شلولې او د اس شونډې د غ سپګمې شلولې ده او دا د جاهلیت د زمانه دستور چې کله و چا د خطرې اعلان کولو نو بیا په اوچت زبانه او ختنو آلته به اعلان کو یا صباحا یا صباحا بیا به خلک एकदम راغون شو. تاسو ته واقع دې رشي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله قریش ته دعوت ورکول نو د صفا په غر باندې او ختو یا صباحا خلک ټول راغون شو. حالانکه دشمنانی خود دې اعلان قانون دا او چې دا اعلان سوکو کی دا به اسې چانه کولو دغه د خطرې وخت یو اهم خبره کولی چې کله به د دینه زیاته خطرناک خبره وا نو بیا به چې کوم دین خپل گریوان وسره وشلولو او چې کله به دا غینه زیاته خطرناک خبره وا نو بیا به د اوخ سپګم مشلوله. نو دې زمزم د کارونه درې واړو کړ. یو اعلان کولو او خلکو ته وی چې تاسو قافله تجارتی چې را روانه ده هغه په مشکل کې نختی دي مسلمانان او محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته مخه ته وته دی او خپل قافله بچ کی فورن لاړ شي. او دویم دې سره گریوانم سیرلې ده او د اوخ سپګمم شلولې ده. نو چې څنګه دای او قتل نو دا ټوله نه پکې ویني دای فورن او یریدل. هغه خوب ټیک راوت وې چې دا خوب ټیک او عظیمه خطر ده. ابو جهل فورن اعلان وکړ د مکی په کوسو کې چې فورن روزي قافله خپل بچ کی. خلک ګرم شو ځکه چې د هر چا په دې کې تجارتی مال نو ټول تیار شو. البته بعضی کسان داسې وو چې هغه نتلل نه غوستل د دې خوب د وجه نه یریدل. یو ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو جانی دشمن دی لانړو او دې په سوجه باندې پاتې شو. او حالانکه دې لکه څنګه چې نور داسې دیم سردار و د خپل قوم او دویم امیه ابن خلف هغه تلل نه غوستل او امیه ابن خلف غټ سردار دی د قریش. نو چې کله ابو جهل ته پته ولګېده چې امیه ابن خلف نزي ابو لهب خو زه د عذر د وجه پاتې شو. امیه ابن خلف نزي نو دا ابو جهل امیه ابن خلف ترالو او ورته وی چې دې ولې نتلو امیه ابن خلف د دنه نتلو یو وجه وا. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح کې نور محدثین هم دا واقعا نقل کړی ده. د دې امیه ابن خلف دوست په مدینه منوره کې د اوس سردار سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه سره دوستی و.
پخوا به خلکو د یو بل سره وعده او لوز وکړو چې ته به ما ته په خپل ځای کې پناه راکړې او زه به تا ته په خپل ځای کې پناه در کوم او ته به زما سره میلمه یې زه به تا سره میلمه یم ته به ما د دشمن نه بچ کړې زه به تا دشمن نه بچ کوم. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه امیہ ابن خلف سره دا لوز شو. نو چې کله به امیہ ابن خلف شام ته تلو نو په مدینه به لاړو نو سعد ابن معاذ کره به میلمه او د به خیال ساتلو. او چې کله به سعد ابن معاذ رضی الله عنه مکې ته رالو د جاهلیت په زمانه کې هم نو بیا به امیہ ابن خلف سره میلمه او د به خیال ساتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو نو په دې موقع باندې د هجرت پسې یو څو ورځې پس متصل یو ځل حضرت سعد ابن معاذ عمرې ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله عمرې ته مې زړه کېږي وی ټیک ده. نو داسې کسان چې د چا حلفا په مدینه کې یو دی به ډاډه راتللی د چا څه ویلی نه شو ځکه چې پناه ورکول والی شته. حضرت سعد ابن معاذ دغه وخت کې صحابي دی مسلمان دی عمرې ته رالو امیہ ابن خلف کره میلمه شو. نو امیہ ابن خلف ته ووی چې ما داسې ټیم کې خانه کعبې ته بوځه چې هغه وخت کې څوک نی چې زه په آرام باندې طواف وکړم. امیہ ابن خلف ته ووی چې ټیک ده. دی راوستو د غرمې په وخت کې نو چې څنګه خانه کعبې ته رالو طواف یې کولو نو د هغه طرف نه ابو جهل را روان. نو ابو جهل امیہ ابن خلف ته وی چې ابو سفیان دا تا سره څوک دی؟ دی ورته وی چې دا خو سعد دی زما د مدینې رور دی. وی ښه دی خو ډېر په اطمینان سره طواف کوي اړو یره یې نشته. او بیا هغه سره مخاطب شو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه سره چې په الله مې د قسم وي که تا سره دا ابو صفوان نه وی امیہ ابن خلف یاد کو او ته یوازې وې نو ته به زمانه دلته ژوندی نه وې ته د هغه چا تاسو هغه خلکو ته پناه ورکه چې زمونږ د علاقې نه لاړل د پلار نیکه دیني پرېښو او زمونږ خلاف تاسو هغې ته پناه ورکړې ده که دې تا سره نه وی نو ما به دلته نه دروغ نه وي برېښ. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه مسلمانو صحابیو یوازې دی خو په زور یې ورته ووی چې ښه ته که چېرې داسې وکړې نو تا ته پته ده چې ستا لار په کومه ده ته چې شام ته ځې قافلې بوځې نو لار دې په موږ ده نو ستا یو کس په هم زمانه شام ته نه ځي نه به د هغه طرف نه قافله راځي. دا یاد ساته چې په چغه یې ورته ووی په زوره نو امیہ ابن خلف ده ته وی چې سعد آواز ټیټ کا تا ته پته ده دا د دې علاقې سردار دی ابو الحکم کافرو به ابو جهل ته ابو الحکم وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې نوم کې خو ابو جهل ابو الحکم وی دا عقل والا او ډیر خيار او ابو جهل د جهالت والا کس ځکه چې دا خبره کړي او قران کریم کې الله پاک د خبره نقل کړي ده او دا خبره سو وی چې کچره دا پیغمبر حق پیغمبر وی او دا دین اسلام حق وی نو یا الله په موږ باندې د اسمان نه کانی راووري. نو دا دعا اوس په کار خدا و چې ویلې وی چې کدا حق وی نو موږ ته د اسلام توفیق راکړي موږ د دې دین او مذهب مرګري. نو دا خبره د کړي او قران کریم غره نقل کړي ده چې دا داسې خلق دي او د په بارک الله جل جلاله قران پاک کې فرمایلی چې په خپلم د جهنم ته لاړو خپل قوم هم د هلاکت زی جهنم ته بوتلل. نو وشدا ابو الحکم د مکی سردار دی आवाज ټیټ لره. نو حضرت سعد ابن معاذ امیہ ته غصه شو او ته وی چې پرېدا تم هغه کسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دي چې ته به د غید الله سو د هغه د صحابه او د الله سمري قتلېږي. چې امیہ ابن خلف ته دا وی نو هغه پر پیدا شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې چې دوی ازمیله نو چې هغه کومه یو خبره کړې و هغه به 100% ټیک و روپۍ کې شپاړه ثانیه به خطا نه و. وی خزه ما بارکې ویلې دي بیا استا بارکې ویلې بیا وته وی چې کوم ځای به مرم مکه کې کوم بهر ویداره ته پته نشته همره و. نو هغه دا مطلب چې زه هغه ځای ته نظم چې کوم ځای کې زما د مرګ پیشګویي شوي نو دغه امیہ ابن خلف رالو کور ته
کور ته چې لاړ نو ښځې ته وایي ام صفوان تا ته پته شته وایي څه وایي زما هغه د یثرب ملګری چې دی سعد ابن معاذ یاد کو هغه ماته داسې ووایي نو ښځه ورته وایي چې د خپل ځان حفاظت کو ځکه چې هغه کله خبره کړي نو هغه بیا رښتیا یې خطا کېږي نه او دا خو کافر منلی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پیغمبري نه منله لیکن دا یې منله چې صادق دی پیغمبري نه منله لیکن دا یې منله چې امین دی امانتدار دی امانتونه به کافرو کې خل تاسو ته واقع مخکې بیان شوي او چې کومه خبره به کوله رښتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا دا دروغ داسې ګناه د زما عزتمندو چې دا په هر زمانه کې په هر قوم کې دا عیب ګڼل کی دا داسې ګناه او نن سبا اسلامي معاشره کې دروغ عام دي هر یو سړی چې خپل ځان ته څه خیر غواړي نو که په هر طریقه چې حاصلېږي که دی رښتیا وایي که دروغ خو وایي چې دا خیر زما جولۍ کې پروسي که هغه دکاندار دی که هغه تاجر دی که هغه هر یو کس چې دی نو دا انتهایی خطرناک شی دی ځکه چې دروغ سره معاشره مخکې ځینه ترقي نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی ازمایلی نو چې کله هغه کس رالو ابو جهل اعلان وکړو نو امیه ابن خلف هم کور ته ننوتو د وی چې زه نظم ځکه چې زه یریږم مسینی زموږ مسلمانانو سره جړپ راشي زه به کې قتل شم ماته خو سعد ابن معاذ ویلی ابو جهل رالو امیه ابن خلف څخه به ما اوریدلی چې ته نه ځې که ته پاتې شوې نو دا ټول خلک پاتې کېږي ځکه چې ته سردار یې ته به مخکې ځې نو تا پسې به دا خلک راځي خبرې ورته کولې تیارې کو ورته وایي چې زه به ته داسې سورلي والم چې هغه به تیز وي او ته هغه سورلي ځان سره ساته او چې څه وخت یره محسوس کړې نو هلته نه به د خیر دی راواستم بیا نو ده چې کله بیا خلک روانېدو نو امیه ابن خلف ښځې ته وایي چې ما ته سامان تیار کړه زه ځم نو ښځه ورته وایي چې ستا د هغه یثربي رور خبره یې ایره کړه هغه دې یاده نه ده تا ته چې ویلو چې ته به د مسلمانانو د لاسه مرې ده ورته وایي چې ټیک ته خو ما ته ابو جهل داسې وي او دا چې کوم دی نو د غیرت خبره نه ده چې زما قوم ځي او زه پاتې شم بهرحال دی روان شو صحیح بخاري کې حدیث دی چې د ځان سره کومه سورلي اغشتې وه نو هغه چې چېرته به دی سملاستو آرام به کولو نو نورو به اوښان او سورلۍ اسونه هغه ډډې ته پرېښول سران دپاره او ده به ځان سره خپله سورلي جوخته نیولې وه خادم یې ورته نیولې وه چې دلته ورته واښه ورکو ځکه که خطره مې محسوسه کړه چې خپه پرې راوړم او زم مه کېده لیکن سره د دې الله جل جلاله د خپل مقتل ته ورسولو بدر ته ورسېدو او په هغې کې دی قتل شو د چا د لاسه قتل شو چې کوم غلام ته او مرئي ته د تکلیفونه ورکول حضرت بلال رضی الله عنه حضرت بلال رضی الله عنه د غلام او د به هر قسم عذابونو او تکلیفونو ورته رسول او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې ظالمه د څه قصور کړی ستا چې ته د داسې عذابونه ورکې بیا به ورته امیه ابن خلف چې دومره باندې خوږېږي نورانه آزاد کړه وایخله نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ډېرو پیسو حضرت بلال سے واغشتو او آزاد کړو دغه بلال په جنگ بدر کې چې څنګه امیه ابن خلف ولیدو ورپسې لاړو نو واقعا به مخکې راشي دی د بدن نه ډېر زیات غټو او د منډه وهله ځان یې بچ کولو عبدالرحمن ابن عوف هم د بچ کولو کوشش کولو ورته یې وایي چې سملاستو عبدالرحمن ابن عوف په د پاسه کېناستو چې ګزار پې څوک ونه کړي حضرت بلال وی که نن امیه نجات وموند او بچ شو نو بیا زما خیر نشته زه بیا ما نقصان خوړلی دی شکست خورده بس لاړو په برچو باندې ووالو هلته کې مړ کړو او د ده بدن دومره غټو چې بیا په قلیب بدر کې یو شاړ بندر کوی او هغې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرو دا لاشونه راښکل نو د غټوالي د وجې نه او بدن یې خراب شوی او لږ وخت کې د هغې د وجې نه نشو راتلی نو دغسې پې خاوره واړوله زما عزتمندو د جنگ بدر دا واقع انشاءالله مخکې او بیانېږي دا د اسلام او د کفر په منځ کې ړومبی جنگ دی الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا دنیا دا د عمل میدان دی او عمل د آخرت تباره الله جل جلاله تخول پکار دی صحابه وبوي چې زفلان کی جنگ ته لانړم دی را روان جنگ کې به الله جل جلاله ته خیم
چې زه څه کوم او الله جل جلاله ته خیل یو عمل دا اخلاص دی او خلق ته یو عمل خیل دا ریا ده چې ته وې زه الله جل جلاله ته خیم نو دا اخلاص دی دا ریا نه ده دا تکبر نه دی چې زما رب زمان راضي شي او ته وې چې خلق ما ویني په دې عمل باندې نو دا ریا کې راځي واخر دعوانا